قال فما خطبكم دسدوي تسموا الدعاء استاسو را لګل فرشتو قالوا دوی إنا أرسلنا بشكل را لګل شو الى قوم مجرمين طرف یو قوم ته مجرمان دي الا آل لوط سوا د خاندان د لوط علیہ السلام نه انا منجوهم بشكل خام خالجات وقوم دوی ته اجمعين ټول الا امراته سوا د خزنه قدرنا مقرر کړی دا انها لمن الغابرين بشكل هغه د پاتې کېدونکو نه بوي. د توحید اثبات د دلایل بیانولو بعد د منکرینو د توحید لپاره عذاب او وعید ذکر فرمایي او دغه شانتي چې کوم موحدین متقیان پرهیزګاران خلک دي د هغوی لپاره جنت د نعمتونو تذکره فرمایي چې د هغوی لپاره په جنت کې به یو بل ته مخامخ ناست وي او همیشه لپاره جنت ته دخول وي او الله جل شانه دوی به جنت ته په داسې حالت کې داخلي چې دوی زړونه د هر قسمه کدورتونو نه صفا او بیا حضرات صحابه کرامو په یو مجلس باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک تیر شو چې هغوی په گپ شپ کې یا په خندا کې مشغول وو. ارشاد فرمایي چې تاسو خندا کوئ او مخې ته جهنم دی. نو هغوی ډېر زیات پریشانه شو. نو دا آیتونه مبارکه الله جل شانه نازل فرمایي چې زما بندگانو ته ووایه چې زه ډېر زیات بخونکي رحم کوونکي ذات یم او دا دی چې کوم نافرمان وي د هغوی دپاره ډېر زیات عذاب ورکوونکي هم یم. اوس د الله جل شانه د رحمت او د الله جل شانه د غضب او د قهر دوه مثال ذکر کیږي. د الله جل شانه د رحمت مثال د حضرت ابراهیم علیه السلام کور ته د ملائکو راتګ او د الله جل شانه د قهر او د غضب مثال د حضرت لوط علیه السلام کور ته د فرشتو د ملائکو راتګ. دوه پیغمبران دي او دوه کورونو ته فرشتي راغلل خو د حضرت ابراهیم علیه السلام لپاره د رحمت ذریعہ وګرځېدل او د صالح او نیک اولاد بشارت وروړو او بل طرف ته لوط علیه السلام کور ته هم فرشتي راغلل خو د قوم لپاره د هلاکت او د عذاب ذریعہ وګرځېدل. حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې راغلل نو 120 سال عمر د ابراهیم علیه السلام دی، 90 کال عمر د بیبي ساره ده. خو بشارت اوري چې مونږ ته زیر درکو دی او عالم او ډېر پاک اولاد. حضرت ابراهیم علیه السلام وایي چې په دې عمر کې دا څنګه کېدی شي؟ ملائکه ورته وایي چې ته ناامیده کېږه ما. ابراهیم علیه السلام جواب کوي چې دا څنګه کېدی شي؟ ناامیده خو نیم، ناامیده خو چې دی ګمراه خلک ناامیده کېږي، د الله د رحمت ناامیده نیمه، بلکې د خپل عمر تقاضې په اعتبار سره سوال کوم چې په دې عمر کې څنګه اولاد کېدی شي. هغوی بشارت اورو اسحاق علیه السلام او بیا چې کله ابراهیم علیه السلام وکړو چې دا ملائک چې راغلي دي نو صرف د بشارت لپاره نه راغلي، د دې څه نور ارادې هم شته. ابراهیم علیه السلام دا محسوسه کړه. نو دوی ته تپوس وکړو چې تاسو په کومه اراده باندې راغلي، ستاسو د راتللو علامات داسې ښکاري چې صرف دا بشارت هم نه دروړي بلکې څه نور ارادې هم ستاسو شته، هغه څه دي؟ نو ملائکه ورته خپل ارادې ظاهر کړي چې موږ صدوم علاقې طرف ته روان یو چې هلته لوط علیه السلام د خپل قوم سره آباد دي او موږ په هغوی باندې چې کوم دغه قوم دی مجرمان دي په هغوی باندې د الله قهر او غضب چې دی هغه نازلو. دا ټول چې دی موږ هلاکو سوای د حضرت لوط علیه السلام د خاندان نه د کورنۍ نه او د لوط علیه السلام په کورنۍ کې هم دغه بیبي به دغه مجرمانو سره هلاکېږي په عذاب. او دغه وجه دا و چې قوم لوط یو داسې فعل یو داسې غلیظ او ګنده فعل شروع کړو چې په هغې سره د الله جل شانه عرش خوځي. د الله رب العالمین د قهر او د غضب بالکل براه راست ذریعه جوړېږي چې هغه هم جنس پرستي ده، نارینهو د نارینهو سره شهوت پوره کول دي. دا یو داسې بدترین او قبیح فعل دی چې د نارینه سره شهوت پوره کول، خواهش پوره کول، چې دې سره د الله رب العالمین عرش خوځي. او دغه شانتي بعض مفسرین کرام او بعض ائمه کرام لیکلي دي چې د لوط علیه السلام واقعه په قرآن کې نه وي نو موږ به دا نه منله چې یو انسان داسې هم کېدی شي چې هغه نارینه سره خواهش پوره کړي، داسې بدترین مخلوق هم چېرته کېدی شي. تر دې پورې چې حیواناتو کې هم داسې نشته، درندګانو کې هم سوای د خنزیر نه بل داسې درنده نشته چې هغه خپلو کې چې دی هغه یو جنس په خپلو کې چې دی شهوت او خواهش پوره کوي. دې وجه نه دونه بدترین فعل دی چې الله تبارک وتعالی قرآن مجید کې چې کوم قومونو عذاب ذکر کړی دی په هغې کې د لوط علیه السلام د قوم عذاب د ټول نه مختلف دي. 4-5 قسمه عذابونه د لوط علیه السلام قوم ته ورکړل شوي دي. او دغه وجه نه شریعت محمدي کې هم د هر جرم سزا او دغه شانتي تعزیر هغه متعین دي سنه سعاده پوری. خو د دې قوم لوط عمل کوونکي یعنی نارینه سره خواهش پوره کوونکي د دې سزا لپاره چې د مختلف اقوال ائمه مجتهدین فقها او دغه شان صحابه کرامو نه منقول دي.
حضرت سیدنا علی المرتضی رضی الله عنه منقول دي چې دا د ژوندۍ وسوځول شي او بعض ائمه مجتهدین منقول دي چې دې د غرنه برنه درو ورزول شي چې ټوکړي ټوکړي شي او هلاک شي او دغه شانتي بعض ائمه چې هغه فرمایي چې دا د کونې لاندې د دیوال لاندې ودرول شي په تمام دیوال او ورزول شي چې هغه لاندې هلاک شي او بعض فقها فرمایي چې نه ته داسې عبرتناک سزا ورکول پکار دی چې د ټول ملک او د ټول معاشري خلک د دین عبرت حاصل ځکه دا یو بدترین سزا ده چې دې سزا د لپاره دین اسلام په دین اسلام کې چې دینو یو داسې سزا متعین دي چې حاکم وقت قاضي وقت چې بدترین سزا چې ورکوي هغه د تور کول شي تعزیر دي د زنا په شان دي حد په دې کې نشته چې هغه سل کوړي او دا شان چې دینو دا رجم کول دا په دې کې نشته بلکې دا غي نه هم اوچت سزا چې د تور کول پکار او دا کې وجه دا چې کوم زمکه باندې په کوم خاور باندې په کوم معاشره کې چې دا کیږي نو اتبع راست د الله رب العالمین لعنت راوړيږي او د الله عرش ور سره خوځيږي او عذاب نازلي نن زموږ استاد معاشره کې چې دا ورسره دغه فحاشي دغه بهایي او دغه قوم لوط والعمل ورسره زیاتېږي لګیاله دغه وجه د عذابونه هم راځي نو بهر حال الله تبارک وتعالى په دغه قوم باندې ملائکه راولګل او یو په دې باندې د زمکه ولټکړه او دیم په دې باندې کاني ورول شو د هر کس د پاره چې په قاعده هغه کاني باندې هغه کینکر باندې ټکرې د کاني باندې نوم لیکل شو او دغه شانتي زمکه په ټکړې شو برنه راخته کړې شو او دغه شانتي څلور پنځه قسم عذابونه دي قوم لوط هغه ورکړي شو نو دا الله تبارک وتعالى د خپل د قهر او د رحمت دوانو مظهر ذکر کوي نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم خبر ورکړه زما بندگان ته زیات بخون کې رحم کوونکی ما رحمت والا ما ابراهيم عليه السلام کو ترال باعث رحمت جوړ شو د فرشتي وان عذابي هو العذاب الالم او زما عذاب چې دغه دردناک عذاب دی دغه ملائکه چې ابراهيم عليه السلام کو تراغلو د رحمت ذریعہ ګرځیدل او دغه ملائکه چې کړه لوط عليه السلام کو ترال قوم خلق هغه دغه هم جس پرسته ولا په دیوال راوړل لوط عليه السلام په کور راوړل نو په دې باندې الله تبارک وتعالى عذاب نازل کړ فرشتي هم دغه وی د لوط عليه السلام د قوم لپاره د هلاکت او د عذاب ذریعہ ګرځیدل نو په دې کې الله تبارک وتعالى واقعا ذکر کوي قال ابراهيم عليه السلام وی فما خطبكم سمد عاد استاسو سير على الاستاس ايها المرسلون غير على كل شيء فرشتو قالوا دوی ان ارسلنا بشكم على كل شيء الى قوم مجرمين طرف دی قوم چې مجرمان دي الا آل لوط سوا د لوط عليه السلام د خاندان ان منجوكم بشكم خامخ نجات ورکو دوی ته اجمعين ټول ده الا امراته سوا د خزنه قدرنا مو مقرر کړی ده انها لمن الغابرين بشك هغه بد پاتې کیدون کو نه وي قوم سره ورستو پاتې شي دی بهلاکی او د لوط عليه السلام بیبي چې کافر و او کافرانو سره دغه حمایت یافته و اگر چې د انبیای کرامو په نکاح کې چې کومه بیبي راځي هغه بد کردار او بد چلنه بد اخلاق نه د لوط عليه السلام د بیبي بارک راځي چې دا کافر و او د کافر حامي و د دوی چې په کوم بد اخلاقی کې مبتلا و د قوم د لوط عليه السلام بیبي په دې کې سره شریک نه و ځکه یو ناپاکه بد کردار بد اخلاق زنانه د پیغمبر په بستر باندې د پیغمبر په حرم کې نشي راتلی الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر په نکاح کې داسې زنانه راوړي چې هغه بد اخلاق وي بد کردار وي بد چلنه وي بلکې کافر و او مشرک و چونکه او وخت دا مانعت نو چې مؤمن نکاح کافر سره نشي کېدی یا د موحد نکاح مشرک سره نشي کېدی دا حکم په وخت نو دی وجنه د کافرانو د حمایت د وجنه او خپل کفر او شرک د وجنه الله تبارک وتعالى د کافرانو سره په عذاب مبتلا